من تکون له عاقبت الدار، سوک دے هغه چې کیږي د هغه دپاره آخري انجام د کور. د دار نه مراد دار الدنیا دی او عاقبت د دار الدنیا هغه جنت دی. پیږی پرې باندې دیو جن مفسرین ترجمه کوي له عاقبت الدار دار السلام یعنی الجنه. د دنیا عاقبت او انجام، عاقبت څه ته وایي؟ آخر الشی ته وایي چې په ښه باندې شی تامیږي او هغه د نتیجې په شکل باندې د هغې نه وروستو پاتې کېږي، دې ته وایي عاقبت. نو عاقبت د دار الدنیا هغه جنت دی. پته به ولګي چا دپاره جنت دی، چا دپاره دارالسلام دی، د چا دپاره عاقبت محموده دی. دا پته به ولګي او دا پته لګېدلې ده چې انه لا یفلح الظالمون، ظالمان نشي کامیابېدلی، نجات نشي موندلی د اور نه چې دوی د اور نه بچ او کامیابي نشي موندلی په دخول د جنت سره. نه د اور نه بچ کېدی شي، دا کامیابي هم نه میلاویږي، او نه جنت ته دننه کېدی شي ظالم، نه جنت ته دی دننه کېدلی شي، جنت ته هم نشي تللی. نو د جنت په دخول باندې هم فایز نه دی او د جهنم نه په بچاو باندې هم فایز نه دی. نو سراسر د خسارې سره او د تاوانونو سره مخامخ دی.